الرحمن الرحیم نن موږ سره سلاید شو کې موږ کار کړو څه مسله خو نشته نن موږ سره ریویو ده صحیح ده ریویو معنی کې موږ سره اولنې ګروپ ته پروفینګ پدې کې اولنې کمانډ موږ سره سپیلینګ ٹھیک شو کنه سپیلینګ موږ مطلب کله موږ سپیلینګ ولیکو هغه کې څه مسټیک یې صحیح ده لکه موږ ولیکو کمپیوټر موږ ولیکو صرف داسې موږ ولیکو چیز غلط وي ګوره موږ دې سره راکو ریډ لاین راکو دې مطلب دا چې دا سپیلینګ څه دی غلط دی دلته بلاړ شو دلته لږ صحیح کې پاور پوینټ کې موږ صحیح پته نه لګي صحیح ده یو شانې کمانډ دی دلته هم دا کمانډ دی وګوره سلیکشن بدل کریکټ خبرې دي اګنور چینج اډ اټو کریکټ صحیح شو دا شته کنه او دلته صحیح ده ها ریویو کې دلته هم دی ولته هم دی ما دلته ولیکو computer.gmu سو سپیلینګ مې غلط کله چې دا ریډ لاین راځي دا په ورډ کې دی صحیح ده چې ریډ لاین کله راځي د دې مطلب څه دی چې دا سپیلینګ مسټیک دی صحیح ده او چې کله گرین لاین راځي د دې څه مطلب دی دا ګرامر تاسو مسټیک دی صحیح ده اوس ما سره د ریډ لاین راغلی د دې مطلب دا چې دا سپیلینګ څه دی غلط دی نو زه وایم چې دا سپیلینګ غلط ما لیکلی دا چې کومه چې صحیح دی که غلط دی یا غلط دی نو چې کومه چې دا څنګه ټیک کېږي دا ما کمپیوټر سپیلینګ لیکو خو ما نشي لیکلی غلط مې ولیکو صحیح ده نو چې دا غلط دی که صحیح دی یا که صحیح نو څنګه صحیح کوي صحیح دی صحیح سپیلینګ یې څنګه دی کریکټ سپیلینګ څنګه دی په دې به زه کلیک وکړم ما ته وایي چې دا کوم سپیلینګ لیکلی دا غلط دی د دې سمیل تعجب تا ته به نور ورډ څه کوي رلی صحیح ده ما ته وایي چې ته کمپیوټر لیکل غواړې که کمپیوټر لیکل غواړې زه چې زه کمپیوټر نو دا یو ستا غلط دی او که ته غواړې چې مطلب کمپیوټر که نه نو دا دې نه څه کوي چینج نو څه مې کوو چینج کلیر شو دا ښه دې نه علاوه په دې پوه شوې که نه بیا به زه دا غلط کوم زه دلته لاړم بل موږ سره دی اګنور یو چینج دی یو چینج آل دی صحیح شو که نه یو اټو کریکټ دی د چینج مطلب څه دی چینج خو سمپل به چینج وکړو د چینج آل مطلب دا دی چې دا داسې ورډز بار بار راغلی دی په دې ډاکومنټ کې لکه یو ځل نه دی راغلی دا خو اوس موږ یو ځل لیکلی که نه نو دا یو به چینج شي دی نه به جوړ شي کمپیوټر اوس داسې دا ورډ چې کوم دی موږ بار بار لیکلی خو غلطه مې لیکلی دی زه وایم چې په ټولو کې په یو ځل څه شي په یو ځل باندې څه شي چینج شي لکه ایگزامپل دا ما څه کو کنټرول سی کاپي مې کو دلته مې پیسټ کو دلته مې پیسټ داسې بار بار مې پیسټ کو صحیح ده اوس زه دلته رانم سمپل ایک چینج ما وونه دا یو به چینج شي که نه ټیک شو ابا چینج شو ښه لاندې دویم ته په خپله رالی ټیک شو که نه وګوره هغه صحیح شو کمپیوټ شو ټیک شو که نه موږ اوس آر نه دی کړی ټیک شو ښه که زه ورته وایم چې نه ریزیوم به زه لاړ شم زه ته وایم چې ما ته وایي کې د څه شی ګوره ما په کمپیوټر باندې چینج کړو که نه چې کمپیوټر ګوره د کمپیوټر دا مونږ چې کوم ورډ لیکلی د دې سمیل تعجب ته څومره ورډ راغلی دا وګوره ټیک شو که یو چینج ورکړه خو هغه یو چینج شي او که چینج آل ورکړي نو څه کوي بیا تا سره څه کوي په یو ځل باندې ټول څه کوي چینج کوي ګوره کلیر شو دا کنټرول زیډ مې کړو بیا ښه نیکسټ موږ سره څه دی نیکسټ موږ سره اټو کریکټ دی دا وایو ټیک ده اګنور باندې پوه شوئ اګنور څه مطلب اګنور مطلب دا چې ما دلته یو سپیلینګ ولیکو ټیک شو ما ولیکو بلال مې ولیکو بلال ستا دا سپیلینګ صحیح دی که غلط دی دا سپیلینګ صحیح دی که نه او کمپیوټر موږ ته وایي چې دا غلط دی موږ هغه تاسو ته اوس وویل که نه چې ریډ لاین راځي د هغه به څه مسټیک وي سپیلینګ مسټیک وي صحیح ده نو اوس تاسو وایو چې دا خو موږ ته څه وایو چې د دې ریډ لاین راځي نو سپیلینګ مسټیک وي سپیلینګ زه صحیح لیکم کمپیوټر ما ته وایي چې غلط دی د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی دا چې دا سپیلینګ تا نه چک کوي که نه لکه تا سپیلینګ تا ته وایي غلط دی نو دا خو دا د ځانه نه وایي که نه دې ته خو مخکې نه چا ښودلي دي صحیح دی که نه دا یې د څه سره میچ کوي ډکشنري سره میچ کوي لکه دا تاسو دې کې مختلف هر یو ورډ په ډکشنري کې پروت دي که نه
دغه اړ یو ورډ مخکې نه ورکړی دی صحیح ده نو تا ته چې کله دا کوم ورډ ته ولیکو تا ته وایي چې دا غلط دی دا د خپل ډکشنري سره میچ کوي هغې کې وګوري چې دا غلط دی که صحیح دی نو تا ته بیا وایي چې که غلط دی هغې ډکشنري کې ایښو وي صحیح دی که نه نو تا ته وایي غلط دی صحیح ده نو دا بلال اوس دا ایم اس آفس چې کوم جوړ کړی چا جوړ کړی امریکن والا جوړ کړی هغې دا بلال نوم نه پېژني هغه په دې ډکشنري کې دا نه دی اډ کړی صحیح ده نو دا مونږ ته کمپیوټر څه وایي چې دا غلط دی ډکشنري کې نشته دی صحیح ده که نه لکه کمپیوټر ډکشنري کې ګوري که کوم ورډ پکې هغه وایي صحیح دی که نه پکې بیا وایي غلط دی نو دا ورډ په دې کې نشته دی نو موږ ته وایي غلط دی صحیح ده نو موږ اوس تا څه کوو دا به اګنور کوو که نه موږ چې دا خو صحیح دی خو دا لاین دې څه کړه اګنور کړه بیا به دلته راځو او دا به څه کوو اګنور ٹھیک شو او اګنور آل څه مطلب دی لکه دا بار بار دا بلال نوم راغلی نو په یو ځل به څه شي ټول صحیح شو او بل موږ څه ده ایډ ټو ډکشنري د دې څه مطلب دی دا ما باندې ډکشنري کې ایډ کو ٹھیک شو اوس چې کله په دې کمپیوټر کې بلکې نه صحیح ده که نه په دې کمپیوټر کې کله زه بلال نوم لیکم نو څه ما ته به کله هم دا نه وایي چې دا غلط دی دا د ډکشنري کې مونږ څه کوو صحیح شو بل پکې دا موږ سره څه اټو کریکټ دا دی اټو کریکټ صحیح شو دا دې مطلب څه دی ما دلته ولیکو بي ډبل او ټریپل او مې ولیکو اوکې ٹھیک شو دا مې سلیکټ کو او دلته لاړم ما ته وایي تا چې کوم بک لیکلی دا تا غلط لیکلی دی بک اصل کې څنګه دی داسې لیکل شي خو زه ورته وایم چې بیا هم اټو کریکټ کوه که چېرته څوک څه وکړي دا بک چېرته لکه غلطۍ کې درې دغه ولیکي نو ته پخپله څه کوه لکه وایي ګوره ما ولیکو بي او دلته چې څنګه سپیس ورکړم یا انټر ورکړم مطلب سپیس یا انټر مطلب دا چې یو ورډ پوره شو نو څه وکړي کلیر شو څنګه چک نه دی هغه مونږ دا پکې مونږ اټو کو چې دا کله څوک درې دغه لیکي بک غلطۍ کې څوک درې لیکي که نه صحیح ده درې او پکې درې ځله لیکي نو ته اټومیټک څه کوه کریکټ کوه صحیح شو یوازې او نه بل یو سپیلنګ هم ورته ښودلی شي صحیح ده که نه لکه مطلب څوک داسې ولیکي که نه مونږ ولیکو MHAMMAD صحیح شو دا مونږ وایو چې کله څوک ولیکي که نه داسې مونږ ولیکو که نه ټیک شو دلته راځو یس دې کې خو دا نشته دی دا به ولیکو به نه نالي auto correct the spelling and grammar check is complete ٹھیک شو دا سپیلنګ چې هغه کېږي نه څنګه سپیلنګ ولیکو بل یو سپیلنګ دی خیر دی چې هغه موږ غلط ولیکو پاکستان کا چرته څوک داسې ولیکي صحیح ده که نه ټیک شو هلته کې د ټي په ځای څه ولیکي د ای په ځای آی په ځای ای ولیکي نو موږ دلته څه وکړو چې دا پاکستان په صحیح باندې کلیک وکړو که نه صحیح ده او دلته مې څه وکړو دا اټو کریکټ ٹھیک شو نو اوس ګوره که چېرته به غلطۍ کې هم څوک راشي دلته ولیکي پاکستان لیکي او PAKISTAN ولیکي نو دا به څه کېږي دا به څه کېږي اټو به کریکټ کېږي کریکټ نه شو لږ صبر ورته کوئ که نه صحیح ده ټیک شو پخپله صحیح شو یوازې چې کوم یو ورډ ته غواړې که نه لکه بار بار چې کوم ورډ ډېر استعمالېږي ته وایي چې بس دا ته په دې کې دا سیټینګ وکړي خپل کمپیوټر څوک استعمالوي خپل مطلب ډېر پرسنل کمپیوټر دی ستا ته کله هم په ورډ کې کار کوې که نه چې داسې ورډ چې هغه اکثر خلک غلط لیکي صحیح ده که نه ډبل هغه که یا سنګل پکار ډبل که یا ډبل مختلف کله ډبل مطلب ډبل ای پکار یا بل څه پکار او خلک سنګل لیکي نو ته به کې وایي چې دا اټومیټک څه کېږي کریکټ کېږي کله څوک غلط هم ولیکي نو اټومیټک دې څه کېږي سیټ کېږي کلیر شو ښه دې کې نور ښه ریسرچ او تیسارس ریسرچ کوم سمپل خبره ده ٹھیک شو ورډ سرچ کوي ته ٹھیک شو که نه لکه څه ورډ ګورې که نه لکه زه لیکم کمپیوټر
دا دواړه تقریبا سیم دي کنه څه سرچ کوي لکه مطلب دا دلته یو ورډ راغلی دی لکه څه ورډ راغلی دی تیزی کې سلیکټډ ورډ راغلی دی صحیح شو یا یو بل ډاکومنټ راغلی دی صحیح ده اوس ته ګورې دلته ریسرچ دی وګوره صحیح شو ریسرچ او تیسارت دواړه سیم دي د دې مطلب دا دی چې ته په دې مطلب دی باندې ریسرچ کوې که نه سمپل خبره ده دا ډاکومنټ دی د دې مزید ګورې چې دا ورډ دی که نه ورډ مطلب ډاکومنټ راغلی دی اوس په دې ته ریسرچ کوې د دې سره ملتا جلتا چې څومره ورډز راځي د ډاکومنټ سره ملتا جلتا صحیح ده که نه ٹھیک شو که نه لکه کمپیوټر مونږ بلته ولیکو چلو کمپیوټر مونږ ولیکو کمپیوټر ولاړ که نه اوس ته دا معلومات کول غواړې چې دا کمپیوټر څه شی دی که نه ٹھیک شو که نه نو د دې ملتا جلتا ورډ به تا سره راشي که نه لکه پروسیسر به راشي مختلف څیزونه به راشي نو تا ته پته ولګي چې دا دې سره ریلیټډ خو دا څیزونه دي دا کمپیوټر دی لکه بل یو ورډ داسې راغلی دی نو تا سره به چې هغې سره کوم ملتا جلتا څیزونه وي که نه هغه به تا ته راوالي نو تا ته پته ولګي چې دا څه دی دا څیز دی ریسرچ خو معلومات کولی که نه صحیح ده یو څیز باره کې پوره معلومات حاصلوي نو دلته دا موږ سره څه کوي لکه ته یو ورډ دی تا سره د دې حوالې سره ته پوره څه کوي انفارمیشن اکټه کوي ګوره موږ دا کلیک وکړو دا راړم ریسرچ ته ٹھیک شو دلته ما سره څه راغلی ګوره پروسیسر سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ من فرام صحیح شو که نه سوپر کمپیوټر دا مختلف څه راغله پی سی لیپټاپ نیټ بک دا ټول د کمپیوټر سره ریلیټډ دي که نه ملتا جوړتا ورډ دی ورسره صحیح ده نو دا څه موږ سره ریسرچ اور ریسرچ ټیک شو دواړه سیم دي ښه بل موږ سره دی ټرانسلیټر دلته ټرانسلیټ ته بالکل شته دی ټیک شو ټرانسلیټ مطلب دا ما سره یو ورډ راغلی دی یا یو دا ټول سنټنس دی یا ټول پیراګراف دی ما سره یا ټول پیج دی یا ټول ډاکومنټ دی ورډ هم کېدای شي پیراګراف هم کېدای شي سنټنس هم کېدای شي او ټول ډاکومنټ هم کېدای شي او پیج هم کېدای شي دا ما سلیکټ که زه غواړم چې دا زه ټرانسلیټ کوم انګلیش کې دي که نه اردو ته ټرانسلیټ کوم عربی ته ټرانسلیټ کوم بل یو ته غواړم چې څه کوم ټرانسلیټ کوم نو څه باندې به کلیک کوم په ټرانسلیټ خو اول به تاسو دا کار کوئ چې تاسو به راځئ دلته او دې نه به ټرانسلیټ چې کوم دا اف دی که نه دا به تاسو کولاو کوئ دا به په څه باندې ودرګئ یونایټډ سټیټ باندې اول به دا کار وکړئ صحیح ده دویمه خبره به دې کې ضروري ده چې دا سره به انټرنیټ اویلیبل انټرنیټ چې اویلیبل نه بیا به څه کېږي بیا به نه ټرانسلیټ کوي صحیح ده ښه موږ څه وکړو دې نه دا آن کو او دلته څه باندې کلیک وکړو په ټرانسلیټ باندې ښه دا ورډز موږ لیکلي که نه دا دلته اټومیټک دا دې راله که تاسو سلیکشن نه کړی دې ځکه لیکلی هم شي هغه ورډ خو ما سلیکشن کړی هلته اټومیټک څه وشو رال څه شو ما ته وایي چې دا فرام د کوم لینګویج نه کوم ته ټرانسلیټ کړو موږ الریډي اوس یونایټډ سټیټ کې یو که نه دلته موږ دا سلیکشن کړی دی صحیح شو د دې نه ټرانسلیټ کوو کوم ته ټو کوم ته ټرانسلیټ کوي اوس دې کې دا ګوره تاسو وایي چې موږ سره خو دلته انټرنیټ نشته او دا لینګویج راغلی دي دا ځکه راغلی دا مخکې به د انټرنیټ موږ آن کړی و دلته او دا لینګویج هغې راچوت کړي وي تاسو سره به دلته یو لینګویج هم نشو کوي دلته به دې کې راځي آنلاین هغه به راځي دې باندې دا ګوره ټرانسلیشن آپشن په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ او نیټ سره اویلیبل دا آپشن بیا به تاسو سره ټول لینګویج شو شي صحیح شو لینګویج به څه شي شو شي بیا ټیک شو نو بیا تاسو غواړئ کوم یو ته چینج کول غواړئ لکه اردو ته چینج کړئ دې د اردو پاکستان باندې کلیک وکړه ډایرکټ به څه ته کنورټ شي دې کې به ټول راشي بس اخیره کې دلته انسرټ باندې کلیک وکړه هغه اردو به بدل طرف پیدا شي دا به شي صحیح شو او که اردو غواړئ چې انګلیش ته ټرانسلیټ کړم نو اردو انګلیش ته هم ټرانسلیټ کولی شي بل موږ سره دی لینګویج هم لینګویج چې کوم لینګویج ته سیټ کول غواړئ د دې څه مطلب دی د لینګویج سیټ کول د ټرانسلیشن اصل کې د دې دغه دا دی که نه مثال کې شته سیټ لینګویج دې کار دا دی که نه اوس تاسو ګورئ دا دلته موږ سره څه کوي لکه دا ایم ایس ورډ چې جوړ دی که نه ایم ایس ورډ خو ګوره په ټوله دنیا کې خلک استعمالوي که نه انټرنیشنل اپلیکیشن سافټویر د ټوله دنیا کې خلک استعمالوي ورډ لکه اوس مطلب دی چې انګریزان انګلیش والے لینګویج والے هم یوز کوي صحیح شو اردو لینګویج والے هم یوز کوي ټیک شو او مطلب انګلیش خو بیا د امریکن والا بدل انګلیش دی د هر یو هغه والا مختلف انګلیش دی که نه صحیح ده نو سپیلنګ کې خو بدلون راځي که نه ټیک شو لکه اوس مطلب یو سپیلنګ دی هغه په
انډین چې کوم انګلیش دی کنه انډین هغه لکشن بدل لې صحیح شو هغه چې کوم انګلیش لیکي نو هغه کې سپیلنګ لکشن بدل لیکل شي ټیک شو یا امریکن والا سپیلنګ بدل لې او دا چې کوم دی دا کوم چې موږ سره یونایټډ سټیټ والا دی هغه کې سپیلنګ بدل لې صحیح ده نو اوس تاسو ته کوم لینګویج سلیکټ کړی دی یونایټډ سټیټ لینګویج تاسو سلیکټ کړی دی دلته تاسو سپیلنګ ولیکو نو هغه به کوم لینګویج کې ګوري یونایټډ سټیټ کې به ګوري صحیح ده کنه اوس ته دلته مطلب کار یونایټډ سټیټ نه ته مطلب امریکن والا یو کس دی کنه بل یو دغه والا کس دی هغه لینګویج لګ بدل لې نو څنګه دلته سپیلنګ لیکي هغه ته وای دا غلط دی صحیح ده ځکه چې هغه خو لینګویج دلته هغه بدل سره کړی کنه تاسو پوهیږئ په دې باندې لکه چې ته کوم یو لینګویج یوز کوې کنه کله ته لیکل په کوم لینګویج کې کې نو بیا په کوم لینګویج سره لیکي اکا لینګویج به سره لیکي چې تاسو سره بیا کله دا سپیلنګ ګوري کنه ډکشنری کې ګوري چې اکا لینګویج کې بیا ګوري تاسو پوه شئ په دې باندې صحیح شو کنه ها نیکسٹ موږ سره ورډ کاونټ دی موږ سره سمپل خبره ده دا څه کوي یې څومره دي ورډ څومره پکې استعمال کریکټر څه دي نو سپیس دسه کریکټر چې هغه کې سپیس پکې حساب مونږ نه کړو دومره دي او کریکټر وذ سپیس چې سپیس ورکې راغلي دومره دي پیراګراف ورکې دومره دي لاینز ورکې دومره دي صحیح شو ها دې باندې پوه شئ ورډ کاونټ دلته نه شته یالته و ها نیکسٹ موږ سره شو مارک اپ دی زموږ اول کمنټ ته صحیح شو لکه کمنټ کمنټ ته ورکولای شي کنه دی باندې زه کمنټ ورکوم چا څه لیکل کړي هغه باندې زه کمنټ ورکوم صحیح شو زه به راځم نیو کمنټ ته ٹھیک شو دلته زه څه ورکوم د دې کمپیوټر حوالې سره یا د سافټویر حوالې سره زه څه ورکوم کمنټ ورکوم دا مې دا کمنټ صحیح شو دا ما څه ورکو د دې سافټویر حوالې سره مې څه ورکو شو کېږي نه او کله څوک راشي دلته کلیک وکړي نو دلته څه کوي بیا شو کوي صحیح شو نو کمنټ چې کله ما وختي صرف کمنټ اکټیو نیو کمنټ اکټیو دا نور یو نو اکټیو اوس ما سره څه شو ټول اکټیو شو اولنې ما سره شو مارک اپ د دې د کمنټ چې کوم دا سره دي چې شو کېدل لري چې کمنټ 1 او 2 دي چې موږ سره راتل کنه هغه ختم شو واپس شو کې ګوره دا ونه موږ سره دا کمنټ نمبر 2 دی لکه هغه نور ټوټل غو شو کې خو سیمپل موږ ته پته لګي هغه مارک شو کوي موږ سره صحیح ده ته واپس دا ختمول غواړې نو ختمولای شي एडिट कमेंट ته एडिट کولای شو ګوره واپس مې دغه څه چینج کې کولای شي ټیک شو ډیلیټ اکټیو نه دی صحیح ده ځکه اکټیو نه دی چې موږ دې کمنټ نه سلیکټ کړي موږ به وای راشو شو مارک اپ ته یو کمنټ به سلیکټ کو چې کله موږ دا سلیکټ کړو اوس ډیلیټ موږ سره اکټیو شو ډیلیټ باندې کلیک وکړو نو څه کولای شي دا ډیلیټ کولای شي او بیا کې ډیلیټ آل ډیلیټ مارک اپ څه دی ډیلیټ آل مارک آن د کرنٹ سلاید صحیح شو or delete all markup in this presentation मतलब چې دا کلیک یو باندې څومره کمنټ شې دي چې all دلته ورکه نو کرنٹ سلاید دا ټول هغه څه شي ټول کمنټس په ډیلیټ شي او دا په دې کې کلیک وکړو نو ټول پریزنټیشن په مطلب سلاید 1 کې سلاید 2 کې ټول وسه شي ډیلیټ شي او دا وسه کوي چې کوم یو کې ته کرنٹ موجود دي لکه ما کرنٹ دا وسه لیکل کنه دا وسه کیږي ډیلیټ کیږي وایي کنه وایي ٹھیک شو بل موږ څه ده نیکسټ او پریویس دا خو سیمبل خبره ده زه به دې سلاید کې کنه دې کمنټ کولاړم زم چې نیکسټ کمنټ موږ سره کم دی دا کمنټ دی پریویس کم دی دا دی سم مسله شته صحیح به پوه شئ ٹھیک شو مخکې لاړ شو دا ټیپ موږ سره ختم شو صحیح ده